په دې وظیفه کې اسم اعظم دی او دا وظیفه چې ما چاته ښودلې ده بالکل 100% کار یې کړی دی. که یو سړی هر قسم بیمار وي، که دی روحاني بیمار وي، که دی جسماني بیمار وي، نو انشاءالله العزیز د دې په وظیفې په برکت باندې به الله پاک د دوی ټولې مسلې دا به حل کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید داره به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک هم خوشحاله ساته. دا نن چې کومه وظیفه ده دا ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده او په دې وظیفه کې د الله پاک نومونو کې یو نوم دی اسم اعظم پکې دی او فرمایي چې کله دعا وکړی شي په اسم اعظم باندې نو دغه دعا دا قبلیږي. نن چې دا کومه وظیفه ده چې یو سړی هر څونه بیمار وي او دا سړی د ډاکټرانو نه مایوسه شوی وي او دغه شان یو ځای بل ځای دی ګرځي را ګرځي او ځان له په علاجونو باندې تبعی وکړله، نو دا وظیفه دې وکړي انشاءالله العزیز الله پاک به ورته شفا دا ور نصیب کړي. که چا مسله داسې وي چې هغه جسماني بیماري وي نو جسماني بیماري هم د دې وظیفې په برکت سره به الله پاک ټیک کړي. که د چا بیماري داسې وي چې هغه روحاني وي نو انشاءالله العزیز دا دومره پاورفل وظیفه ده چې کم بنده دا وظیفه کوي د دې په برکت سره به الله پاک جسماني یا روحاني څومره مسایل دي څونه بیماریان دي دا ټولې به الله پاک ختم کړي. او تاسو یقین وکړئ چې دا وظیفه څومره خلکو م کړې ده او څومره خلکو ته ما ښودلې ده نو بالکل دا وظیفه 100% کار کوي 100%. او 100% به ولې کار نه کوي؟ ځکه چې د الله پاک مبارک نومونه پکې دي او د الله پاک د نومونو تاثیر او د هغې اثر دا ډېر زیات مضبوط وي. الله پاک دې زموږ ستاسو ټولې مسلې او ټولې بیماران څومره چې دي دا ټول د الله پاک په خپل قدرت سره دا حق. نو راځئ ځو د وظیفې طرف ته چې کله موږ اودس وکړو چاردام وکړو د هغې نه بعد به 2 رکعاته نفل وکړو. نو چې کله موږ 2 رکعاته نفل وکړل د هغې نه بعد به روزانه 313 پیرې دا وظیفه کوو دا ذکر به کوو. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام. دا وظیفه یو پیر بیا واورئ. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام. نو دا وظیفه چې څومره حل کوئ د هغوی چې څه قسم لا مسایل وي نو انشاءالله العزیز الله پاک به ډېر ټول کارونه دا ترسره کوي. نو کوشش دا وکړئ چې څنګه ستاسو ضرورت دی نو دقه شانتې ستا د بل ورور مسلمان هم ضرورت دی د هغوی ته ور ورسوئ نو انشاءالله العزیز که هغوی په دې باندې عمل کوي نو زما او ستا هم پکې ثواب دا کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.